روجه چې کوي نو په روجه کې ګور یاد ساته پر اوس کال شکایتونه دا راغلي اوس کال بیا داسې دي وی ټول خلک په رمضان په روجه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبوک او نیټ کوي دی خو خلک غرق او تباه کړل هلکه غټ موبایل چې استعمالی نو دین له استعمال کا کتاب پہ وګوره د پیغمبر مبارک حدیث پہ وګوره تاریخ پہ وګوره د علماء بیانونه پہ وګوره خله استعمال کا نو خشه دی خله استعمال کا نو خشه دی زمون غټو علماء ته ډېرې غټې فایدې واغېستې او لیکن نوجوان کل ته تبعی واغېسته نو په رمضان کې په روجو کې بیا موږ ټول ورځ دروغ او فیسبوک په ټول دروغ دی ټول دروغ لګی او فیسبوک تلاوت نه کېده خدای نیکبخته ذکر وکړه د الله نوم یاد کړه درود شریف ووایه او غیبت نه او دروغ هم نه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفطران الصوم وی دروغ او غیبت روجه دوړه کوي دا نه چې کوي روجه ماته شوه بیا به قضا نیسي داسې نه ده خو د روجې برکت یې دوړه که ختمې کړو د رمضان په روجو کې دقسې دروازه عبادت که خیر انشاءالله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه دروازه ښکلې عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چلو شي د دې فایده به سي فایده وسواره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو بس کوم د رمضان میاشت وه او دغسې په دې پوړی باندې قدم کېښودوي آمین نو چې په دویمه پوړی قدم کېښودوي آمین هغوی به په دې درېیمه کېناستېدل مونږ په دویمه کېنو هغوی په درېیمه نو چې درېیمې ته وخته او پې کېناست وی آمین نو صحابه او تپوس وکړو الله رسوله امین خو خلک اله وایي چې څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه لیدل چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی هغه دوا وکړه ما پې امین ووی بلکې دوا نه بد دعایي خو خیر وی جبریل علیه السلام چې ما په لومبي قدم پوړی خپه کېښوده په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړی دی خو درې دي نو وی چې په یو مجلس کې ستا نوم څوک والي او درود پې ونه وی نو دی د خدای هلاک کی ما وی آمین نو چې په کم مجلس کې د حضور پاک نومونه ونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور ښه دی بل ولا نکي ښه دی صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم خو دې نه وی نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام غرق شوی ښه وی چې په دویمه پوړی مې خپه کېښوده وی چې د چا مور پلار جمدي وي که نه او دی دومره خدمت ونه کي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي دومره خدمت به کوې چې د مور پلار د خدمت په وجې ځان جنت ته ورسوي الله خوشحالي او خو د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي نو چې داسې خدمت چې ونه کړه چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي نو رسول الله مبارک آمین زمور پلار خلک خیال نه ساتي رونو چې ولا ګټي که نه نو باباجي په خپله زور هم کوي او چې غریب د ګټې نه لږ پرېوځي که نه یا بیمار شي یا کټ کې پرېوځي لږ غوندې بیا ورته سپک نظر کوي او چې ښځه یې نه راوستې نو مور ته ښه نظر کوي او چې دوړدوړی راوسته دوړدوړی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه داسې که تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي که او ای ظالمې ولې دا خاوند مور ته لمسی ولې دا خاوند مور ته لمسی تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کې د مور پلار قدر کوي قدر وی چې په درېیمه پوړی کېناستم نو جبریل علیه السلام څه وی چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخي څونه عبادت وکړې تشه روژه نه څونه عبادت وکړې چې دونه وکړې چې ځان په خدای وبخي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې د ورځې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګوره ورځې په تکړه و د شپې بیا ماته مونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما وی چې امین نو چې دا ما درته نن کمې طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړ او روژه دې کې ښکلی عبادت دی ونه کړه چې ځان په الله وبخې نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلی دی رسول الله دې خیرو ته خو مونږ والله کټینګ شو تبه یې ده بیا
نو ښکلې د مارونو خشته عبادت به کوو ښه انشاءالله. اوس نه نیت وکړئ که خیري الله به اجر درکوي چې موږ به که خیري مکمل پېشمني له پاسو ورهغه دی نه مې شروع کړه پېشمني له به پاسو لږ به خورم خو خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارک یې ورته ویلي او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي لمونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دقه وخت دعا هم قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي ای بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکم الله سوال کوي. باباجي زمونږ خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي نو هغه به جړل دغه وخت کې ویل چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلې ته په خپله وې چې ما نه غواړې نو خدای غواړم ده نه پوره چلم پکار دی که نه شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله وې بخښمه شته څوک حاجتمند چې حاجت ولا پوره کما نو دا وایه چې الله دا واسطه کړی دی ما ته رسول الله مبارک ویلي نو خدای زما حاجت پوره کړي. موږ ټول محتاج یو الله ته که نه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوري بل څه پریشاني وي نو دا به کوو ښه تهجد شابسې بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې او بیا پېشمنۍ او پېشمنۍ چې څنګه وکړو نو جومات ته تلل بس ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمع تیاره نه ده لږ تلاوت به وکړو تلاوت نه راځي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف ووایو نو چې جمع څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی اشراق ته کښېني ثواب یې ډېر زیات دی په هغه ځای کښېني او 2 رکعته لمونځ وکړي د حج او د عمرې ثواب یې کېږي خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دی یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزېدار د ماسپښین لمونځ له په وخت لاړ شه خپل لمونځ وکړه په دې میانځ کې تسبیح ځان سره کې روژې میاشت کې هر یو ملګري ځان له تسبیح پیدا کې تسبیح پیدا کې خو په 100 روپۍ کېږي په 10 روپۍ کېږي ځان له تسبیح پیدا کې جیب کې واچوي تسبیح کې دا فایده ده چې ګوتې دې ورسره ولګي الله به در یادېږي بیا ماسپښین لمونځ بیا مازدیګر لمونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازدیګر بس جومات ته ځه بل کار مه کوه بس عبادت وکړه ماښام ښه مزېدار روژه ماته کوه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کړه ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شوه د مارونو ستاسو دپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي اني صائم زما روژه ده ته که هر څه وایه زما روژه ده نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پېشمني له به پاسول نو چې دا ماشومان به دروازې په جړا شو که نه نو د لوبو څیزونه به یې وله ورکړل ماشومان به یې په لوبو کول چې دا روژه پې سر ته ورسوي او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده او مور ورته وایي نه صبر وکړه مه نیسه خرابېږي دی وجود ته یې نه ګورې اتي دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه پې فرض وي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه سخت کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي په روژو څوک نه مري روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو او په خپله کوشش کوئ چې د روژه خرابه نه شي روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زمونږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی داسې بیماري ده چې ته پکې نقصاني کېږې مه نیسه که چرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي او که چرته دی ځوان زلمي دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته ښه که دی کله جوړ شو نیسي به او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي الله خوشحاله شي د وجود زکات هم دی وجود به دی نرم شي رکوټې به شي کمزورې به شي والا کمزوري کېږي چې پېشمني سره ګزاره وکړي دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي هغوی پټان جانې روزه جانې پېشمني روژه ماتي ته بیا ناست دي پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او پېشمني دغه ته روژه ماتي ته ناست دی وایي څه کافر یم ماتوم به هم نسم کافر دې ولیدم څه نو دا شی به پکې نه ښکلې روژې ونیسئ مزېدارې ذکرونه پکې وکړئ الله پکې یاد کړئ خپل ډیوټي هم پکې وکړئ دوکانداري هم پکې وکړئ چې لږ فارغېږئ نو رب العالمین ذکر پکې کوئ ښه روژه به وي کله
زما په خیال چې د ګل په شپه باندې د اتوار ورځ او د ګل په شپه به میاشتې ته ګورو که خیر انشاءالله که میاشت ښکاره شوه او اعلان درته وشو خو د ګل په ورځ باندې به که خیر بیا زمونږه روجی او که چېرته میاشت ښکاره نه شوه او اعلان ونه شو نو د نهې په ورځ خو که خیر انشاءالله قوي روجه به انشاءالله العزیز رب العالمین دې په موږ د رمضان دا میاشت په خوشحالۍ تېره کړي الله دې په خیر تېره کړي او الله دې پکې موږ له د عبادت توفیق راکړي او سیګرټ څکلو سره اودس نه ماتېږي اودس خو د سیګرټ څکلو سره نه ماتېږي خو ښه شی نه دی ځان ته ساته ښه د سیګرټ د څکلو نه ځان له غوندې ساته خیال دې راغی ما دې ښه والد صاحب اور میں بذات خود بیمار ہوں آپ کی دا دعا غواړي او دا زمونږ یو ملګری دی روح الامین د محمود آباد الله یې دلم شفا ورکړي والد صاحب دې الله شفا ورکړي د پېښور نه راغلی دی پریشانی د الله دې پریشانۍ په خوشحالۍ وفات کړي د ډکي د لاجبر خور وفات شوې ده د ډکي دا د ډکي خجومې ملګری الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له دې الله صبر ورکړي او بعضې ملګري بیماران دي دعاګانې غوښتنې فاید احمد مولوي صاحب خط چټ را لېږلی دی الله دې بیمارانو له شفا ورکړي روغ صحت دې ورکړي دې مو چې کور والا او بچو دعا غوښتې ده دیم دعاګانې غوښتې دي با محمد زاهد صاحب او اسرار قاري صاحب دعا وکړئ ټولو دپاره د فیصل مور بیماره ده او ورور یې هسپتال کې دعا مسئله ده مور له دې خدای شفا ورکړي سره د والد صاحب او د ورور مسلې دې الله دې ولا حل کړي او دله دې خدای نارینه اولاد ورکړي دعا وکړئ چې څوم بیماران دې الله تعالی شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص خدای زمونږ فراخه روزي نصیب کړي بعضې دوستان دي زمونږه د منزل راځي د لرې پېښور نه یو ځای بل ځای نه مردان نه هغه په بونه او یو ځای بل ځای نه غریبانان هغه زورمنډۍ او دارچن نه یو ځای بل ځای نه راځي شف قدر نه ما نه ځای نه یې خطا کېږي او الله چې څومره دوستان دلته زمونږ د جمع له راځي او تکلیف برداشت کوي الله په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي برکتونه ولا ورکړي د زړه مقاصد یې پوره کړي خوشحاله زندګۍ نصیب کړي پریشانۍ ختمه کړي زمونږ یو بل دوست دی چین ته تللی او تازه بل اوس راغلی دی هلته څه کاروبار دعا ورته وکړې د پېښور دی او دلته راغلی دی زمونږ مانځله نو دعا ورته وکړې فضل هادي صاحب نوم یې دی چې الله پاک ورته دا کاروبار بختور کړي الله وله ډېرې ګټې ورکړي الله وله خوشحاله زندګي ورکړي موږ سره محبت لري څوک موږ سره مینه لري الله دې ورسره مینه وکړي او چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې په کورونو کې په هسپتالونو کې الله ټول له روغ صحتونه ورکړي الله شفا وله ورکړي د چا چې بچي ني خدای نارینه اولاد وله ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي او الله چې چاته څه حاجت دی وله پوره کړي چاته څه ټینشن دی پریشانی ده پروردګار په هغه ټینشن پریشانی وله په خوشحالو باندې بدله کړي رب العالمین زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د دواړو جهانو د شر نه مو ساتې د مخلوق د شر نه مو ساتې د ګوند د شر نه مو ساتې کومو هلکانو چې خو رښتې نشته خدای صالح او دیندار رښتې وله ورکړي کومو جنکو رښتې نشته صالح دیندار رښتې ورکړي که د چا په کورونو کې ناچاقي ده او اختلافات الله په روغو باندې بدله کړي الله موږ د رسول الله مبارک سنتو تابعدار کې د هغې د سنتو په دایره کې زموږ زندګي نصیبه کړي او خدای د ګناه نه په امن و امان کې وساتي ظلم ته تور کې رب العالمین ګناه نه مړه تور کې خدای د رمضان دا میاشت به موږ په خیر تېره کړي په عبادت یې تېره کړي په روغ صحت یې را باندې تېره کړي خدای د عمرو د حجونو توفیق د عمرو توفیق پکې راکړي د عبادتونو توفیق راکړي د ختمونو توفیق راکړي الله تم د تلاوت سره او د منځونو سره د زړه مینه پیدا کړي خدای منځونو سره تلاوت سره او خدای عبادتونو سره د زړه مینه پیدا کړي او خدای د ګناه نه مړه تور کړي نفرت هم ته پیدا کړي ایمان سره مینه پیدا کړي ستا ذات ستا مبارک حبیب سره مینه زیاته کړي او تعالی ناراضي شي خدای مونږ هغه قوم جوړ کړي چې د روژې په میاشت ته بخې مونږ پرې وبخې او چې د رسول الله مبارک او د جبریل د خیرو چاته کړي وي خدای هغې نه مو ساتې هغې نه مو ساتې هغې نه مو ساتې او خدای خاتمه بالایمان کې خاتمه بالایمان کې ډېر دوستان دي او ساجتونه دي دعا وکړئ چې خدای حاجتونه پوره کړي یو دوست راغلی د بچي کینسر بیماری ده دعا وکړئ چې الله وله شفا ورکړي یو بله زنانه ده دغسې کینسر بیماری ده الله چې چاته بیماری دي خدای بیماری راولیم ته او لرکیم ته خدای ټول له شفا ورکړي خدای روغ صحتونه ورکړي موږ د غمونو نه وساتې موږ د آفتونو نه وساتې د ناګهاني شلقونو نه رب العالمین محمد وساتې آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد